فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سورة بقرة شروع مکه ایتونو کې الله رب العزت د ګناهګارو او همدارنګې د کافرانو او د مؤمنانو ذکر او بیان وکړ. په دې طریقې سره چې کوم خلک سود اخلي دغه سود ګناه کبیره دی او څوک چې سود حلال ګڼي نو دغه کافر دی. نو ځکه الله تعالی ورسره ذکر کوي چې والله لا يحب كل كفار اثیم. څوک چې سود اخلي سود کار معامله کوي نو دغه سړی ګناه کبیره کې مبتلا دی. لہذا کفار ذکر اثیم ذکر کوي چې دغه سړی ګناهګار دی. او که څوک یې حلال ګڼي نو حلال ګڼونکی نو بیا ورته کفار ذکر کوي چې دا کافر دی، لوی کافر دی. او بل هغه خلک چې هغه د لمانځه پابندي او زکات ورکوي او همدارنګې خلکو سره لین دین معاملات ساتي، د شریعت په حدود او دایرې کې نه ساتي، نو دغه سړي دپاره الله رب العزت خوشخبري ذکر کړه چې لهم اجرهم عند ربهم. دغو خلکو دپاره د الله تعالی سره به لوی اجر عظیم الله رب العزت ورته تیار کړی دی. د دې لپاره چې خلکو سره همدردي وشي او د ځمکې مخلوق باندې چې کله سړی رحم وکړي نو د اسمانونو نه کوم مخلوق دی نو هغه بیا د ځمکې او د هغو خلکو باندې چې هغه نور به یې رحم کوونکي نو اسمانونو نه په دې باندې رحم وکړي. نو مخکې ویلو چې یاره سود حرام دی نو د ځای نه حکم ذکر کوي که کوم خلک د سود نه منع کېږي نو فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نو بیا د الله تعالی او د هغه رسول جنګ ته تیار شي. مطلب چې بیا د خبردار شي چې ګوره دغه کوم خلک حرام او ناروا کارونو کې مبتلا وي، ګناهونو کبیراو کې لوی ګناهونو کې مبتلا وي او سره د اینه چې رب طرف نه په دې باندې نکیر یعنې انکار منع راغلی دی او که نه حلالې ګڼونکي نو دا چې خلکو دپاره د الله تعالی طرف نه بیا د عذاب انتظار کوي. یو خو به دا وي چې دنیا کې به چین او سکون زندگی نه وي او دویم دا چې قبر کې عذاب قبر او دریم بیا چې کله حساب کتاب وشي نو جهنم کې هغه بیا بېله سزاګانې. او که کوم خلک توبه وباسي چا د مال په سود باندې ورکړی دی او بس ورته زما د خپلې 10,000 روپۍ راکړه د 15,000 کومې زیاتي مال سره بغیر د څه عوضه مقررې کړي بغیر د څه بدلې مقررې کړې وي نو دا ته معافي دا چې خلکو دپاره الله تعالی به یې وي دغو باندې به ظلم نه کېږي. دا به بیا دا رحم معاملې کې به داخلېږي. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. کچې دا کار ونه که تاسو مطلب دا سود نه منې نه شولو بیا هم سود کوو او همدارنګې حلالې ګڼو ګناه کبیره او همدارنګې حرام کار ګڼلو سره انسان مومن سړی چې وي نو دا کافر کېږي. نو بیا تاسو تیار شو جنګ د الله تعالی او د هغه پیغمبر سره. وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم. کچرې تاسو توبه وباسله توبه طیب شولو او تاسو لپاره بیا اصل مالونه وي مطلب د خپلې پیسې مو وي. لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون ظلم به نه کېږي په تاسو باندې یعنې تاسو به ظلم نه کوو ولا تظلمون او په تاسو باندې هم د الله تعالی طرف نه به ظلم نشي کولی. الله رب العزت چې ظلم نه کوي خو مطلب چې ته توبه وباسي نو بیا الله تعالی عذاب نه درکوي. حدیث کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب کما ما لا ذنب له. توبې کوونکی داسې دی چې کله یو سړی توبه وباسي وي ګویا کې د سره ګناه کړی هم نه دی ګناه ته نږدې شوی هم نه دی دغه شان دی الله تعالی پاکوي. توبې سره انسان پاکي ګناهونه ختم کېږي. خو دا هر چې کله په صدق سره او زړه او د اخلاص سره توبه وباسي. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
کچری تا چاته قرض ورکړی دی که دا خاوند تنګ سوی مطلب قرضدار و نور هم ورباندې ډېر قرضونه وو نو فنظرة الی میسره نو ګوره حدیث کې بیا د کومه معاشرې حکم ذکر کوي نو یاره معاملات په معاشرې کې څرنګه کوي کلی کور ګاونډ کې معاملات څرنګه ساتي که یو سړی غریب وي نو فنظرة الی میسرة نو بیا ورته انتظار کوي د هغه مالداري پرې مطلب څه هغه قرضاتو دپاره یو ټکي پیدا وکړي نو بار بار تنګول د هغه نه کوي ورسره وان تصدقوا خیر لکم که چېرې دا قرضه د ما کوه ته صدقه وکوه ویره دا 10,000 روپۍ هم درکړې به دا تا سره نشته دی غریب سړی تا دپاره دا د الله تعالی رضا او د الله تعالی په نامې باندې تا دپاره صدقه شوله نو دغه تاسو دپاره خیر لکم ډېره غوره دی ډېره بهتره خبره دی ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهېدونکي څه مطلب څه پوهېږي چې یاره قیامت ورځې زم انسان یې ما سره هم خطا نه کېږي اگر که خپل وس مطابق هر انسان کوشش کوي چې یاره ما سره ګناه ونه شي خو بیا هم چې کله انسانانو نه ګناه کېږي او دا وایي چې یاره ما باندې الله تعالی بیا رحم وکړي نو که په دغو خبرو پوهېږي نو بیا خلکو سره دنیا کې معاملات څه کوي نرمي سره څوک په خپلې قرضې پرې ځایل کوي نه او همدارنګې نیکي چا سره وکړي ځایل کوي او شوکوي به نه او چا سره د معاملاتو کې لین دین د ښه وساتل مدام شی د یو واخیستلو نه په خیر باندې یاد او خاص کې په خیر باندې نو بیا به سړی تنګوي نه چې خپلې کومه نیکي ده کړې هغه پرې ښیمان کړي نو دا ټول خبر سره بیا آخرت کې الله تعالی سنتي راولي موږ سره توفیق رسوي